فقراو د مساکینو لپاره او د زکات وصول کولو ولا باندې او هغه خلک چې د هغوی تالیف قلب مقصود وي هغه او د غلامانو په ازادولي کې او د قرضدارو په قرضې ادا کولو کې او د الله په لارې کې او د مسافرانو باندې صدقات مستحقین دي فریضه من الله دا دی الله طرفه نه فریضه ده والله علیم حکیم الله تعالی هر چی شي نه خبر ده او حکیم ذات ده د زکات او د صدقات واجبه مستحقینو لیست الله رب العزت په دې آیات کې بیان کړل نو د هغه یو څو کسان یو فقرا مساکین او زکات وصول کوونکي او مؤلفه القلوب یعنی د چو تالیف مقصود وي دا څلور کسانو متعلق مو د دوه درو ورځو کې گذشته تفصیل بیان کړو نن دا وفر رقاب د زکات مستحقینو کې یو دغه د غلامان آزادول په دې کې د زکات پیسې تصرف کوي اوس غلامان آزادول نن سبا خو غلامان شتونه خو مخکې زمانه کې به د سیو څو غلامان به دوا قسمه یو غلام به هغه و چې هغه ته به خپل مالک دا ویل څه ته داسې چال وکړه چې مو ته فرض کیا 1000 درهم راوړه نو تا زودي بس ته مهنت مزدوري وکړه بس ورته څه مزدوري کوا مهنت کوا څه کله دوه پیسې وګټي سو 1000 روپے 1000 درهم مو ته راکوای شي نو بس مو ته راکاو تا زودي نو هغه غریب بیا لګیاو لکه پیسې به دوه ډېر وي چې هغه به جمع کول دی هغه لپاره ممکن نه نو داسې کاس ته به مکاتب نه ویلی شو نو فقهای کرام فرمایي چې کني دې ځای کې الله رب العزت فرمایلي دي چې د غلامان آزادول نو غلامان آزادول نه مراد دا قسم د غلامانو دا یو قسم غلامان به هغه چې هغه به مطلقاً غلام بس هغه ته به مالک داسې نه ویلي چې یاره مو ته 2000 روپۍ راوړه تاسو دي بس هغه ته ویلو چې خپل هغه کوه ایمو غلام یې ته نو د غلام حکم په شریعت کې دا وی چې غلام ملکیت نه لري یا هغه څه کومه ګاټه وی چې شي هغه دی هغه دی مالک وي هغه ملکیت کې یو شایع دی نو لہذا کته داسې غلام ته پیسې ویر کی چې هغه مکاتب نه ده نو دا داسې ده لکه مالک ته دی پیسې ویر کی نو لہذا دغه چونکې خپل ملکیت شته نو مالک یې کمور ده نه تو زکات نشو ده برخلاف د مکاتب څخه هغه ته مالک دایلی دي چې مو ته 2 روپۍ راوړل او هغه ملکیت شته ده هغه غریب ده هغه مستحق ده هغه ته پیسې ویر کړه هغه غریب ده پیسې برابر کی او مالک ته ویر کی او د خپل غلامانه ژوندۍ ور باندې ختم کی اوس دې چې علماء کرام دا تفصیلا بیان کړل چې دا وفی کوم ټکا دا کنه دګي دا روز ورکی دا د عربی ګرامر په اعتبار سره د نور ټکو کې وکس ول مساکین والمعاملین علیها دګي د فی ټکا نه استعمال شو یی چې د فی ټکا دا دلالت کوي په دغه خبرې باندې سو دا غلامان آزادول د نور په نسبت زیات مستحق ده ویلی چې هغه یو قید ولا زندگی لګیا د تیروي نورونه هغه په تکلیف کې ده فقیر ده که مسکین ده څه ده هغه کم از کم زندگی خې آزاد تیروي کنه یچو غلام خنه ده کنه یچو په قید کې خنه ده کنه نو د فر رقاب کوم ده کنه دی باندې تاسو خوش خیال ساته دا وفیت کې دا روز ورکی دا د ګرامر په لحاظ سره نو بهرحال یو کوم ماده اندازو ده دویام والغارمین هغه خلک چې هغه قرضداري دي دیجه کې ګوره دوه ټکي عموما استعمالي کې خلک د کې غلطي کوي یو قرضدار وي قرضدار هغه وي چې چو باندې قرضا ور باندې ده او چې د چو قرضا په بل ور باندې ده هغه ته قرض خاه نه وي مو چې چو په بل ور باندې وي هغه ته یې دا قرضدار ده حالانکه قرضدار هغه ده چې په چو قرضا ده چې د چو په بل قرضا ده هغه ته قرض خاه نه وي بار دیجه کې اوس کوم قرضدار ده چې چو منی خلکو قرضا ده علماء کرام فرمایي چې دینه مراد هغه قرضدار ده چې دی هغه قرضا نه هغه سره کوم مول ور سره ده هغه مول نه زیاته پاګه قرضا ده یا دی هغه مول اوس ظاهره خبره ده چې هغه سره فرض کیا 10 لک روپے ور سره دي او قرضا ور باندې 15 لک ده نو هغه ته زکات ویر کړه چې هغه مطلب دا شاید چې قرضا په لاندې کې خپل یا مثلا هغه سره 100 روپے شته نه اوس قرضدار ده قرضدار یې تنګوي نو د څه قرضدار ته ویر کوي شي چنانچه داغه مستحق ته علماء کرام دي چې یو
تفصیل بیان کړه دا څه قرضدوري نه مراد هغه قرضدور ده چې هغه قرضه د جایزو مقاصدو لپاره حاصله کړي دي فضولیاتو لپاره نه. لکه اوس فرض کړئ یو سړی قرضدور ده په چی قرضدور ده جی جواری کړي دي په چی شي قرضدور ده جی وعده کې کوم دا کنه ولما کړي وا نامې جمع لپاره ته ټل ولا خلکو ته خایم د دنیا قرضې کړي دي او ولما ته خټ ډنګر یا لولي کړي خي ورتي پرتی کړي دي یعنی فضول کور لپاره قرضا کړي نو ځنه خلک یې اندسه عیاش عیاش نن کلام کې سار ده نن هغه کې سار ده سوت کې سار ده نن ملم جابې کې سار ده نو هغه چکرې وایي دغه ځکه قرضوري وترسي هغه قرضې نه لنډي او صوبتون هغه ته تکړه اوس دسي قرضوري ته علماء کرام فرمایي چې نه دی ورکول پکور ځکه چې دا نورا انکریج کیږي دا نورا کوم د بپرشیر کیږي زموږ د پیسې حاصل لنډي اندې ځکه علماء کرام دا فرمایلي دي چې بیا زکات کوم دا کنه هغه کوشش کوي چې خپل رشتہ دارانو ته اول ترجیح ورکړي خو پر رشتہ دارانو کې انداز شاته ځنه رشتہ دارانو د سی وي چې هغه وشکینی انداز زکات روح کول کوم دا هغه یو کوک خلا نه سمي او دې تاسو چې کول بعد اسی پلاني زکات وځي هغه مترکای نو دان منا هډ حرام خلکو ته زکات نه دی ورکول پکور چې هغه سفید پوش خلکو ته ورکوا چې هغه غریب خپل لګیا د مهنت کوي خو هغه مهنت کوم دا ایدي بار اور نه ثابت کیږي د خلخانه ورپسې ډیره د کومي ګټي هغه د خلخانه ته نه کیږي لہذا د سکرزور ته ورکول پکور دي چې هغه سفید پوش دي هغه باندې جایز خبرو هغه دا قرضا ور باندې دا وفي سبيل الله دی الله په لار کې دی الله په لار کې مراد د دې مفهوم کوم دا وسیع عدالت خو ځنه خلکو بیا ډیر وسیع کړه دا ډیر وسیع کوم دا هغه صحیح نه ده د مانځ ولا کومه خبره هغه ته سي اصل کې فی سبیل الله نه مراد دی الله په لار کې جهاد کوون کی دي خو علماء کرام فرمایي چې په دې کې هر هغه سړی رچی چې هغه د دین لپاره مهنت کوي لکه فرض کې یو مدرسې کې یو طالب علم ده یا فرض کې یو تبلیغ ته یو کاست هغه روان ده اوس یو خیل یاري ته چې ځون اسلو کوي نو امر بالمعروف نهي عن المنکر لپاره روان ده خو هغه سره پیسې نشته نو یا هغه فرض کې لور ده تبلیغ کې سار ده کور کې مالدور ده خو تبلیغ کې هغه ته پیسې ورکامي دي اوس هغه ته هیلپ وکا د زکات مدنه هغه ته پیسې ورکا یا مجاهد ده هغه په میدان جهاد کې جنگيږي هغه ته هغه کې پیسې ورکامي شي نو هغه ته ورکا آمدان منا یو مدرسې کې طالب علم د دینی مدارس او طالب علم ده او دي چې علماء کرام دا فرمایي چې کني د دینی مدرسو طالب علم کوم دي دغه کې به دا فکر کوي چې دغه ته د زکات مدنه دغه ملکیت دغه ته ملوشي یعنی مطلب دا شاید چې د تو ولا پیسې یا په خورو کې استعمال شي د هغه طلباو یا هغه ته کپڑے په وکړل شي یا مثلا کتابونه او ته وخستل شي چې هغه ته ملکیت کې ویر کی چې دا کتابونه توش ځنه مدرسو کې کتابونه وی طالب علم ته ویر کی چې دا روح کول سبق ورکي وایا کول بعد د ته دوباره راجمع کوي نو د سمت کې بیا زکات نه کی زکات لپاره ملکیت شرط ده ځنه خلکو دایلی دي چې یاره زکات پیسو نه کوم دي کنه خصوصا اهل تشیع کوم دي کنه هغه یې چې یاره د فی سبیل الله نه مراد دا غدي هر نیک ور پکوای شي چې د چوله په پخا کا چې د نالې په پخا کا چې د کویو ته وبسلو د رفاه عام نور کارونه د وکړل نو هغه یې څه په دې کې یاکي چې د کلینیک کولو کړل نو خبره دا شاید دا شی نو ویلي څه په زکات کې یو شرط ورکی دا هغه د تبلیغ یعنی ته خور غریب سړی دی هغه مالک جوړای څه مالک جوړ نه کی اوس ته پال جوړ کړلو نه پلخ غریب سړی مالک نه ده ته کویو بسلو دي چې مالک نه ده آمدان منا دینی مدارس ته کته ویر کوي نو هغه کې به تملیک کوي یعنی ته هغه طلبات کوم دي هغه ته د څه شای په وکړل شي چې هغه طالبونو شي خپل کته هغه ته هاستل په جوړ کې طلبه او یا جماعت په جوړ کې جمعتونو باندې په مدرسو باندې نن سبا کې ډیره کوته هي د څوره جمعتونو جوړي کې خلک زکاتو پیسې ملایانو او ته خبره اسونه کړې ته مو ته روکا و جمودي جو کې تملیک کوو غریب ته ویر کو غریب نه مور وخلو دا اسې یو غپتا نه غریب ته ویر کوي نه غریب داسې خور نه راته غریب ته 15 لک روپۍ ویر کې ځان دا قبولي کې به مو ته جمعته ته دا روکا هغه تر اختیار پوي وځ دای مو ته روکي هغه ته پاتې وی کړه چې ویر نه کې وځ په لوړ واتی رہی نو دا خو کوم د زکات نشو دا اسې زکات سره غپتا نو جمعتونه کوم دي هغه صدقات او مدنه جوړول پکور دي د مدرسې د هغه کې غاډیر کو اسراف اډیر کو اوس جمعتونه د څه جمعتونه شروع دي ته مقتدیان ور کې لاس نه اندان مهول مدرسو دا ټول ور کې دیش طلبانه او هغه مدرسه دوره عالی شان جوړ کړل شي چې تا کاشي چې تا سلیګونه چې تا قسمه قسم ټایلونه
قیمتي قیمتي مربلې قیمتي قیمتي کلینې دا ورته راوړي. حالانکه مدارس خو چې کوم دي هغه د تعلیم او تعلم دپاره دي. بنده هغه دپاره ښه مدرس ورته ارینج کا. ته کروڑو روپۍ په د بلډینګ لګایي خو ته استاد ته ایملایانو تنخواونه تاسو ته خپله معلوم دي. جمعتونو باندې موږ یو سولر سیسټم ورکې موږ په 100 لاکه لګوو خو ملو ته 50,000 نه پورته یې بیا یو جماعت کې مو داسې څه خبره وشوله نو هغه یو کاس ته بل ته یې چې یاره هغه مولوي صاحب له تنخوا مو کله کسې ته کړي نه موږ خو تاسې ته وایو شو شلا ورکوی شو الحمدلله هېڅ پیسو کمای نشته خو بیا روټین خرابېږي بیا ریټ چې کېږي بیا نور ملایان جنه جمعتونو والا بیا واس نه لري بیا هغه ورکوی نه شي کني موږ خو شلا ورکوی شو جنه جمعت اوس دا منطق ده دا لوجیک ده دی هغه دپاره خپل زوی دپاره ښه چې ته نه یې څه زه د زوی ته سلګون نه ورکوم بیا عادت خرابېږي همدا لسګون به ورکوم بچی ښه د څه وځي هغه ته سلګون جیب کې چی هغه عادت نه خرابېږي ښځې عادت ته نه خرابېږي چې کله ښځه ښه خلي یاره عادت یې خرابېږي ما کوه دی 100 روپۍ جوړه ښه ده نه هغه ته عید کې 50,000 د 8,000 جوړه ورته کوم نو موږ دین سره یو مذاق راخسته ده جوماتونه دوره عالیشان مو جوړوو او هغه ورکې نشته مقتدیان ورکې نشته المنځو کې کوم د 15 تکه سون دي او دې کې مې لایټینګ دار او ته کړی وي کاش مې داسې وته لګولي طبيعي ز نشته مخه چې دې جماعت کې مخالک ځایږي نه نو بهرحال وفي سبيل الله کې تملیک ضروري ده په جماعتونو په مدرسو په دغه شیونو نه کېږي ملکیت ورکې شارطه غریب طلباء ته ویر شي مدارس ته ویر شي چې دا پیسې ته درکاو دینه صرف او صرف طلباء ته ټیکاله ورکوي نو امدان منا طلباء ته جمعي ور باندې کوي ایمو پیسې د په دې مت کې خاص کړل شي او په مدرسو ولا قریبون ګرام نه دي ځکه چې زکات نه علاوه موږ سام کړل چې بل به واره په مونږ وګورو چې ته مدرسې کې چې جماعت کې ای جماعت ولا لګیا دي وزن دي رګړي کې زکاتونه خلکو ولا ورولي الله سره بیا کسو قیامت پورې چې فعل ول مکور وچلو وابن السبيل او یو کوم د مسافر ده یعنی یو سړی دا غملدور ده خو په سفر باندې لور ده نو سفر کې هغه ته پیسې ور ختم شي مالدور ده هغه ته پیسې ورکوي شي اوس دي چې جن علماء کرام دا فرمایلی دي چې هغه سفارات سو دي جایز کور دی پاره کنه جایز کور دی پاره وی نو هغه ته زکات نشي ورکوي خو اکثر علماء کرام دا فرمایي چې سفر ار څنګه ځکه الله رب العزت بس دوی دي چې مسافر اوس کا هغه ناجایز کور دی پاره سفر کیا کنه زکات او تبارال ورکوي شي ځکه چې الله رب العزت کله شرط نه لګاولا نو تور باندې شرط نشي لګوای چې سفاری جایز کور دی پاره کنه جایز کور دی پاره اندا حکم دی سفرانی المنزاده لکه یو سړی د فرض په خبر تر وند غلی تا او ډکاوي خو اغاز المنز کوي المنز به سفر کوي نه نشي کېدای چې هغه ته وایي چې چونګې ته ډکی تر ونه لہذا ته قرآن مس کوي اندا هولي زکات دا که یو سړی نه جایز سفر باندې روان دا نو هغه ته زکات ورکوي شي بهرحال دي ځکه علماء کرام یو څو مسائل لیکلي دي چې هغه وضاحت کو یو خدای غدا څو علماء کرام دي چې یو مسله د لیکلي ده چې د یو شهر زکات بل شهر ته وړای شي کنه شي وړای ځنه علماء کرام دي اجازه نه دی ورکړل لکه فرض کې ټل ولا سړی دا ټل کې به زکات تقسیمای ځکه ته هر شهر ولا خپل ضرورتمند وبونی چې تقسیمای نو نظام به صحیح کچيري تو چې ټل ول لګیا شي زکاتونه کوم داغه او د دوابې کې تقسیمای هنګو کې تقسیمای ټل ولا خلک غریبان څه کوي نو بهرحال علماء کرام فرمایلی دي چې بهتر اندازه ده چې خپل شهر کې خصوصا خپل رشتہ دارانو کې اول خپل محل دورو کې خپل همسایاو کې اندسه ورور پسې اوریا نو کوشش کوي خو بهرحال لکه جایز ده کته بل شهر ته وړي نو راشي امدان منا یو سړی چې کوم دا هغه اوسیدونکو دی و شهر ده خو دی هغه روزګار په بل شهر کې ده نو هغه اعتبار به کوم دا کنه دی اخسری دی رهایش به کوم ځای کې د اوسي روزګار کې ارزو کې ده او کوم ځای کې د اوسي دی هغه وسیدلی اعتبار دا لہذا تو کوم ځای کې اوسي زکات په مغز کې ترجیحي بنیاد باندې دو تقسیمای امدان منا د دې زکات ولا کوم مول دا د په هر شکل کې ورکوي شي لکه فرض کې ته د کپڑے دکان دا اوس ته باندې زکات کې کوم دا کنه ته کپڑا وبوسي نو ته هغه کپڑا یا ورکوي شي چوتا امدان منا ته د غنمو د غلې دکان دا وریجه دا مېدی تا هغه وریجه مې زکات کې ورکوي شي خو نغدي یا ورکوي شي علماء کرام فرمایي چې بهتر دا غدا نغدي ورکوي لکه ته سو لګوي چې مو د کنه کې د لاس د کپڑا دا لاس لاکو دا دې چې کوم دا کنه په مو باندې فرض کیا 50,000 روپے یا 1,500 روپے زکات اوس کوم دا هغه 1,500 روپے کپڑا ته چوتا ورکوي شي او 1,500 نغدي یا ورکوي شي خو نغدي دا بهتر دي امدان منا کته رشتہ دارانو ته زکات ورکوي عموما د رشتہ دارانو چې کوم دي کنه دا مرورولي کې ډیر تکړه دي مروري کې ډیر سره نو ته هغه تک زکات ورکوي کنه خصوصا مو پښتنه په دې کې اول نمبر دي خلی ور پرنج وایي بس بیا د نمبر وار ده سیرا موته ستړي ماش نه درکړه نو بهرحال نو علماء کرام فرمایي چې یو رشتہ دار د سیدات هغه په زکات کې خپکیږي
هغه ته یې زیره زکات مو ته لاندې انت سینه شي رکوای زموږ ته زکات کې رکای نو علماء کرام فرمایي چې هغه ته زکات نه ما خلغه ته وایي زیاده دا گیفت تحفه دی محترم زړه کې وته وانی ته زکات بس په خلیص زکات ټکه زورینه دا ته وایي زیاده دا عید راوند دا عید ته ته ډیر کله بچای ته جامع مامي وکا دا مدیته ته دی یره ودا در راوند دا مو طرف نه دا وکړه ودا کې به استعمال کی نو د زکات نه ما خستل زورینه دی واخله